وقلنا او الله پاک فرمای مونږ اوی وقلنا او مونږ اوی یا آدم اسکن اے آدم علیہ السلام توسیگا انت ته وزوجک او ستا بیبی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د قرآن پاک د ترجمه سبق نمبر 20 ته سوره بقره شروع ده. اوله سپاره ده، رکوع نمبر 4 ده او نن به انشاءالله مونږ 35 نمبر او 36 نمبر 15 او 14 نمبر آیات ترجمه کوو. سلورم رکوع شروع ده. اول تلاوت کو، بیا به لفظي ترجمه او ورسره مختصر تفسیر کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجاهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. خجي وقلنا دا د جمع متکلم صيغه ده د فعل ماضي د دې معنی ده مونږ ویل، واو معنی ده او مونږ اوې، وقلنا او مونږ اوې. خجي د دې دوه آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط سره ګوره. اوس دلته په آدم علیه السلام چې کوم انعامات کیږي نو هغه تر قیامت پورې انسانانو باندې انعامات دي. نو الله پاک فرمایي چې یو انعام خو مې در باندې دا وکړو چې علم مې در له دومره ډېر درکو، داسې علم مې درکو چې د هغې څیزونو علم مې درکو چې د کومو څیزونو علم فرشتو ته هم نه و. الله پاک آدم علیه السلام ته فرمایل چې ته د ټولو دنیا د څومره څیزونه دي د هغې نومونه، د هغې فایدې، د هغې خصوصیات هغه د فرشتو ته بیان کا. نو هغه ورته بیان کو. بیا چې فرشتو ته الله پاک حکم وکړو چې تاسو مال اوس د دې څیزونو باره کې خبر راکئ، نو فرشتو ورته لا علم لنا، یا الله موږ ته هېڅ علم نشته، دا څیزونو باندې موږ نه پوهېږو. ٹھیک شو. نو یو خو په انسان باندې آدم علیه السلام باندې الله پاک د علم هغه علم لوی نعمت ورله الله ورکو. دویم ورته بیا الله جل جلاله فرشتو ته حکم وکړو چې دا آدم علیه السلام چې تاسو نو اوس په علم کې کم لوی درجه لري کنه، اوس دته سجده وکئ. نو دویم نعمت د سجدې شو. ٹھیک شو جی. اوس دریم نعمت ورته الله پاک فرمایي چې ته او ستا بیبي حوا علیه السلام دا تاسو دواړه جنت ته داخل شئ، په جنت کې اوسېږئ. څلورم د جنت نه هر څه بشماره چې څه ستاسو خوښي هغه خورئ، خو یو خوی ورته پکې ویلا، یو بوټی ورته وښود ولا تقربا هذه الشجره، دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ. که دې ته نږدې شوئ نو تاسو به خپل ځان زیاتی وکئ، خپل ځان سره به زیاتی وکئ، خپل ځان ته به نقصان ورسوئ. ٹھیک شو. نو بیا دی خو دغه اوس باس ته ور سره چې یو خو الله پاک انسان ته علم ورکو، د علم نعمت. دویم د فرشتو نه اوچته مرتبه الله ورکړه، فرشتو ته الله حکم وکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. دریم الله پاک اوس آدم علیه السلام ته فرمایي چې ته او ستا بیبي دواړه جنت کې داخل شئ. نو دا دریم دا د مخکې آیاتونو سره د دې ربط دی، دا ورسره داسې جوړښت دی، تړون چې ورته موږ وایو. وقلنا او الله جل جلاله فرمای وقلنا او مونږ اوې، قلت معنا د ما وې او قلنا معنا د مونږ وې. وقلنا او مونږ اویل، وقلنا او مونږ اوې یا آدم اے آدم علیه السلام. د دې یا معنا د اے او آدم علیه السلام آدم ته وای. نو یا آدم اے آدم علیه السلام، لکه اوس څنګه مونږ وایو کنه یا الله مدد. مونږ الله ته سوال کوو نو مونږ ورته یا الله مدد، یا مونږ ورته اے الله دا کار مې داسې وکړه. نو دغه شانتې دی یا آدم اے آدم علیه السلام. الله پاک د آدم علیه السلام ته فرمایي، الله پاک فرمایي وقلنا او مونږ وی یا آدم اے آدم علیه السلام اسکن. دا اسکن د امر صيغه ده. اسکن معنا ته اوسېږه،
اسکن معنا ته اوسېږه چې دوه کسانو ته تاسو دواړه اوسېږئ نو هغه ته اسکنا تاسو دواړه اوسېږئ او چې د دوه نه زیاتو ته چې تاسو اوسېږئ نو هغه ته اسکنو تاسو ټول اوسېږئ نو اسکن یو کس ته اشاره ده چې ته اوسېږه او بیا ورته د تاکید دپاره انتم راوړه د انت معنا د ته او اسکن کې انت ضمیر دی دیکم دا انت یو ضمیر مستتر ورته منګه وایو مستتر ورته وایو نو اسکن مانم دا ته اوسېږه او انت مانم دا ته نو د دې مطلب دا دی چې هم ته اوسېږه وزوجوکا او ستا بیبي زوج دې ته منګه وایو اسم جنس نو دا زوج چې دی که نه دا ښځې ته هم وایي او سړي ته هم وایي د سړي دپاره ښځه زوج دی د سړي لپاره ښځه زوج دی او د ښځې لپاره سړی زوج دی نو دا زوج ښځې ته هم وایي سړي ته هم وایي نو اوس دلته کې وایي دا کا باندې زبر دی که نه زوجوکا نو آدم علیه السلام ته چې ستا زوجه ستا زوج نو د آدم علیه السلام زوج چې و هغه بیبي حوا وه بیبي حوا علیه السلام ٹھیک شوه دا د انسانانو نیا وه ابتدا د انسانانو د بیبي حوا نه او د آدم علیه السلام نه شوې وه ٹھیک شوه نو دلته ورته الله پاک فرموي یا آدم ای آدم علیه السلام اسکن ته اوسېږه انت هم ته یعنی ته اوسېږه وزوجوکا دا زوج مضاف دی او دا کا مضاف الیه دی زوج مضاف دی کا مضاف الیه دی نو زوج دا معنا رسته کو او د دې کاف معنا به مخکې کو نو موږ د کاف معنا د ستا او زوج معنا دا دلته کې به بیبي واخلو ځکه چې آدم علیه السلام ته الله پاک وایي وګورئ زمونږ استادانو به وایي زوجهو معنا ده زوجهو د زوجهو معنا د هغه زوجه ښځه د دې ها چې دی دا سړي لپاره استعمالیږي اوس که چېرته راشي که نه زوجها نو د ها ضمیر د ښځې لپاره راځي که نه نو د ښځې زوج څوک دی خاوند دی او دلته د سړي زوج څوک دی ښځه ده ٹھیک شوه نو دلته په دې کاف ضمیر د مخاطب دپاره دی مذکر دپاره دی آدم علیه السلام دپاره دی نو دلته کې مطلب دا دی د دې کاف نه مراد آدم علیه السلام دی چې ستا ای آدم علیه السلام ستا بیبي ٹھیک شوه نو الله پاک فرمایي وقلنا او موږ وویو یا آدم ای آدم علیه السلام اسکن ته اوسېږه انت ته وزوجوکا او ستا بیبي یعنی بیبي حوا نو دې وخت کې الله پاک بیبي حوا پیدا کړې وه الجنت جنت کې ٹھیک شوه نو دلته کې وایي الله پاک آدم علیه السلام ته فرمایي چې ته او ستا بیبي زوجه دواړه په جنت کې اوسېږئ نو دلته د بیبي حوا ته مراد دی د آدم علیه السلام زوجه چې ده دا د بیبي حوا ده وګورئ مونږ وایو یاره په دې قرآن پاک کې بعض اسرائیلیات دي یعنی د تورات خبرې پکې بعضې واقعات خلک روباسي نو په قرآن کې نه دي خلک یې پکې روباسي مفسرین پکې روباسي قرآن کې اسرائیلیات نشته ٹھیک شوه خو دا خلک یې پکې روباسي نو اوس دا بیبي حوا چې ده که نه نو مشهوره ده په دنیا کې همیشه لپاره مشهوره ده چې دا د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه جوړه شوې ده ٹھیک شوه خو دا داسې نه ده دا د تورات خبره ده په تورات کې وایي چې آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه الله جل جلاله بیبي حوا جوړه کړې وه یعنی خلقها موضعه الایسر ٹھیک شوه چې دا بیبي حوا الله جل جلاله د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړې وه هم محققین علما وایي لوی مفسرین او لوی محققین علما وایي چې بیبي حوا هم الله د خټې نه پیدا کړې وه او د آدم علیه السلام هم الله د خټې نه پیدا کړې دا دواړه الله پاک د خټې نه پیدا کړي وو ٹھیک شو جی خو دا کومه چې مشهوره ده که نه چې یاره دا ښځه چې دا د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا ده نو دا د تورات خبره ده محققه خبره دا ده چې آدم علیه السلام هم الله د خټې نه پیدا کړی بیبي حوا هم ورله الله پاک د خټې نه بیا پیدا کړه دا د آدم علیه السلام باندې بل یو انعام چې ته به یوازې نو ته به تنګېږي نو راشه ستا د زړه د اطمینان او د سکون دپاره تاله بیبي هم پیدا کړه نو بیبي حوا الله پاک بیا پیدا کړله او دواړه په جنت کې اوسېدل ٹھیک شوه نو الله پاک ورته وفرمایل اسکن ته اوسېږه اسکن انت ته اوسېږه وزوجک الجنت او ستا بیبي دې په جنت کې اوسېږي ته او ستا بیبي دواړه په جنت کې اوسېږئ نو دلته کې وګورئ اسکن انت
دلته کې ځان لوي. نو د دې نه یو مسله معلومه شوه چې خاوند کم کور کې اوسېږي نو هلته به ښځه اوسېږي. ټیک شوه؟ خاوند چې کم کور کې اوسېږي هلته به ښځه اوسېږي. ښځه چې کم کور کې اوسېږي هلته به خاوند نه اوسېږي. دلته کې ښځه د سړي تابع ده چې سړی کم ځای کې اوسېږي هلته به ښځه اوسېږي. نو د کور په معامله کې ښځه چې ده دا به د خاوند تابع وي. ټیک شوه؟ چې خاوند څه وایي هغه به دا ښځه هم کوي. نو یا آدم اے آدم علیہ السلام اسکن توسیگا انتا امتا و زوجکا او ستا بیوی الجنتا جنت کی تو او ستا بیوی دوانا پا جنت کی اسی گئی و کلا تاسو دوانا خوری دا کلا چرے کنا نو دا دا امر سیغا دا کل مانا دا تو اخرى چی یو سڑی تاوی تو اخرى نو آگا تاوی کل دا دا امر سیغا دا دی مانا دا تو اخرى او کلا معنی را تاسو دوانو اخورئ او کلو معنی را تاسو ټول اخورئ. وګورئ دوو کسانو ته چې یو ته ته وخوره نو هغه ته به کل، چې دوو ته ته وخوره نو هغه ته به کلا، او چې ډېرو ته تاسو وخورئ نو هغې ته به کلو. لکه څنګه قرآن کې وایي که نه کلو واشربو، نو کلو معنی ده تاسو ټول وخورئ، کلا معنی ده تاسو دواړه وخورئ، کل معنی ده ته وخوره. نو دلته کې کلا استعمال دی. نو کلا کې انتما ضمیر دی، یا مونږ وایو په دې کلا کې د الف ضمیر دی. نو ټیک شوه، دا د امر صیغه ده د حکم. په دې کې حکم الله پاک وکړو آدم علیه السلام ته چې وکلا او تاسو دواړه خورئ، وکلا تاسو دواړه خورئ، یعنی آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړو ته الله پاک وایي چې تاسو دواړه خوراک کوئ منها د هغې نه، یعنی دغه جنت نه. منها معنی ده من الجنت په کوم جنت کې چې تاسو اوسېږئ د هغې د میوو نه تاسو دواړه خوراکونه کوئ. رغدن نو دلته کې به ورله یو محذوف روباسي اکلن رغدن. اکلن معنی را ښه په ماړه باندې وخورئ، ښه په فراخه باندې. اکلن رغدن ښه په ماړه باندې ښه فراخه باندې خوراک کوئ. وکلا او تاسو دواړه خورئ منها د هغې نه، یعنی من الجنت. منها معنی من الجنت، د هغې جنت د میوو نه خورئ. اکلن رغدن ښه په مړه ښه په فراخه. ټیک شوه. حیثو چرته نه چې، حیثو معنی نه چرته نه چې شئتما تاسو دواړه غواړئ، چرته نه چې تاسو دواړه غواړئ همالته نه خوراک کوئ. په جنت کې چې تاسو کم ځای نه خوراک کوئ نو همالته نه خوراک کوئ، په تاسو هېڅ پابندي نشته. خو یو شرط پکې دی، او چې څه خورئ د هغې هم در پابندي نشته، چې څه خورئ چرته نه خورئ، څه وخت خورئ، څومره خورئ، د هغې در باندې پابندي نشته، هېڅ پابندي در باندې نشته چې د دې جنت کې د کمو میوو نه څومره خوراک کوئ، که د ورځې که د شپې، که لږي که ډېرې، که تازه هر وخت به تازه خورئ، هېڅ فکر او هېڅ غم به در سره نه وي. نو څومره خوراک چې تاسو کولی شئ د جنت د دې نعمتونو نه، د جنت د دغې میوو نه خوراکونه کوئ. خو یو شرط، یو قید یې ورته پکې ولګو، یو شرط یې ورته ولګو چې هغه شرط پکې شئتما چې دی که نه، شئتما دا د دوو کسانو دپاره راځي چې ستاسو دواړو خوښه وي. شئتما معنی ستاسو دواړه خوښه ده، ستاسو دواړه خوښه ده، یا تاسو دواړه غواړئ، تاسو دواړه غواړئ. حیث معنی چرته نه چې، چرته شئتما تاسو دواړه غواړئ، چرته نه چې تاسو دواړه غواړئ په دې جنت کې خوراک کوئ، خو په مړه خوراک کوئ. ټیک شوه، بې فکره خوراک کوئ. ولا خو یو شرط ورته الله پاک ولګو، ولا تقربا. لا تقرب معنی را ته مه نږدې کېږه. لا تقرب معنی سره چې یو سړي ته وایې که نه چې ته مه نږدې کېږه نو هغه ته به لا تقرب ته مه نږدې کېږه. اوس چې دوو کسانو ته وایي چې تاسو دواړه مه نږدې کېږئ نو د با سره به یو الف ولګي، دا هغه الف مطلب وایي چې تاسو دواړه مه نږدې کېږئ. نو دا یو دپاره لا تقرب معنی راځي، یو دپاره لا تقرب راځي چې لا تقرب معنی ته مه نږدې کېږه. دوو دپاره راځي لا تقربا. وګورئ دې با سره هم صرف یو الف زبر د الف ولګو، او په دې با باندې مونږ دا جزم چې وکړه دا هم زبر کو، او یو الف هم ورسره ولګو. نو د دې معنی تاسو دواړه مه نږدې کېږئ. لا تقرب معنی ته یو کس مه نږدې کېږه، او لا تقربا معنی تاسو دواړه کسان مه نږدې کېږئ، او لا تقربو معنی تاسو ټول مه نږدې کېږئ. لا تقربو تاسو ټول مه نږدې کېږئ. ټیک شوه. نو دلته کې ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ، یعنی ته آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایي ته او بیبي حوا تاسو دواړه مه نږدې کېږئ، تاسو دواړه مه نږدې کېږئ. هذه الشجره
هذه معنا د دی او شجره بوټي ته وای اونې ته وای ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته تاسو دواړه مه نږدې کېږئ نو ګورئ دا تقربا هذه الشجره وګورئ ولا تأکلا هذه الشجره داسې ورته نه دي ویلي چې تاسو دواړه دا بوټی مه خورئ بلکې ډېر تاکید دی په دې خبره کې چې خوراک خو لرې خبره ده نږدې کېږئ به هم ورته نه ولا تقربا هذه الشجره دا خو لا خوراک نه دی خوراک دا خو لرې خبره ده تاسو به دې ونې ته نږدې کېږئ هم نه نږدې به هم نه ورځئ لا خوراک خو غټه خبره ده لکه اوس څنګه قرآن کې الله پاک وایي ولا تقربوا الزنا زنا ته به بالکل نږدې کېږئ هم نه بالکل به نه نږدې کېږئ نو دا دې ویلي ولا تزنوا الزنا داسې نه دي ویلي چې تاسو زنا مه کوئ بلکې ورته ویلي زنا کول خو لرې خبره ده تاسو دې ته نږدې کېږئ هم دا ډېر پلید کار دی نو دقه ورته الله پاک فرمایي ولا تقربا تاسو دواړه مه نږدې کېږئ ولا تقربا تاسو دواړه بیبي حوا او آدم علیه السلام د دواړو ته الله پاک وایي ولا تقربا تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته به تاسو دواړه نه نږدې کېږئ ټیک شوه نو هغه ونه څه شي وه نو بعض مفسرین وای چې الحنطه یعنی یا غنم دی او یا د انګورو ونه ده خدا بعض مفسرین محققین علما وای چې الله پاک صرف ویلی دی چې دی ونې ته باندې نږدې کېږي او دا ونه چې دا د دې اډول تعیین شوی نه دی که غنم وي یا انګور وي نو بیا به په قرآن کې راغلی وي چې د حنطې ته نږدې کېږي یا د انګورو ته نږدې کېږي عنب ته نږدې کېږي خو دا دواړه خبرې نه دي ذکر شوي نو چې څنګه الله پاک پټې ساتلي دي که نه نو دغه شانتې امت لم پکار دي چې پټې وساتي د ځان نه پکې غنم او انګور او دا شیزونه نه راچوي نو الله پاک ولی ولا تقربا هذه الشجره دې بوټي ته نږدې کېږي یاد وساتئ هغه بوټی څه خراب بوټی نه و هغه بوټی خراب بوټی نه و خو په دې کې الله پاک یو حکمت یې ښیو چې الله پاک ته پته وه چې اوس به د آدم علیه السلام او بیبي حوا نه څه وخت پس زما دا خبره یېرېږي دا بوټی دا خبره به ته یېرېږي نو بیا به دی خامخا دی بوټي نه خوراک کوي نو چې دی کله خوراک وکړي نو بیا به زه دی جنت نه وباسم نو چې جنت ته وباسم او دنیا ته کوز کړم نو دی له به بیا زه په دنیا کې خپل خلافت ورکوم الله پاک فرشتو ته ویلو کنه اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه زه به په ځمکه کې خپل خلیفه جوړوم نو خو الله پاک ورته ویلي چې په ځمکه کې به خپل نایب او خپل خلیفه جوړوم چې زما چې کوم احکامات دي هغه په دنیا کې زما حکمونه په دنیا کې هغه نافذ کوي په خلکو باندې به نافذ کوي خلکو ته زما حکمونه اوري او په خلکو باندې به زما حکمونه پوره کوي نو الله پاک ورته مخکې نه ویلو چې زه به دا په ځمکه باندې خپل خلیفه جوړوم خو بیا خو ورته الله پاک چې پیدا کو د آدم علیه السلام نو الله پاک ورته چې تاسو دواړه بیبي او خاوند دواړه په جنت کې اوسېږئ نو اوس خو هغوی په جنت کې وو الله پاک ویلو خلافت په ځمکه ورکوم نو دلته کې اوس الله پاک ورته یو بهانه لټوله نو الله پاک ورته فرمایي چې دې ونې ته مه نږدې کېږئ که دې ته نږدې شوئ نو تاسو به په خپل ځان زیاتې وکئ په خپل ځان به ظلم وکئ په خپل ځانونو باندې به تاسو خپل ځان سره نقصان وکئ خپل ځان له به نقصان ورکئ نو هغه بوټی چې دی که نه نو یاد وساتئ الله پاک ورته هغه بوټي تعیین نه دی کړی ٹھیک شو او دلته کې آدم علیه السلام ته بیا شیطان چې کله دوکه ورکړه که نه د مخکې آیات کې ورته بیا وایم نو هغه مطلب دا و چې یاره هغه پلاني ځای کې راته د جنت کې هغه نیر سره نږدې د پیو نیر سره نږدې ونه وه ما ته الله پاک صرف هغه ونه یاده کړې وه هغه شانتې ونې چې په نور جنت کې نور ځایونو کې دي نو شیطان هم ورته وایي چې دغه ونې خوره خو چې هغه پیو نیر سره نږدې کومه ونه ده که نه د هغې نه به خوراک نه کوې دا مې تاسو لاسه یو مثال درکړو چې د پیو نیر سره جنت کې به څلور نیرونه یې که د پیو نیر به وي د شرابو نیر به وي دغه شانتې د خالص اوبو نیر به وي او د شاتو نیر به وي دا څلور نیرونه به وي نو ما یو مثال درکړو چې الله پاک ورته وفرمیل دغه نیر سره چې کومه ونه د دغې نه به نه خورې دیک شو نو شیطان ورته ویلو چې هغه ونه درته یاد کړی هغه شانتې که په دې جنت کې نورې ونې که نه وایي هغې نه دې خوراک کوه شیطان بیا وروستو دوکه کړی و دوکه ورکړی وه خویولی و نو دلته کې الله پاک فرمایي ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دې ونې ته تاسو دواړه مه نږدې کېږئ خو یاد وساتئ د غنمو ونه نه وه او نه هغه ونه بده ونه وه خو الله پاک ورله ګوره د جنت کې یو څیز هم خراب نه یو څیز هم بد نشته
یو سیزم بد نشته. خدا الله پاک پس طریقه پس حکمت باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا دنیا ته رالیږل چې د دنیا کې بیا د دې سلسله وچلومه، د انسانانو سلسله وچلومه. نو دغه یو بانې لټوله. نو الله پاک ورته وویل ولا تقربا، او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة، دې ونې ته تاسو دواړه مه نږدې کېږئ. فتکونا، نو ګینې تاسو دواړه به شئ. تکونا کې دی که نه، تکونو معنا ده تشوي، او د تکونه چې صرف تکونه وي. ښه دې ته وګورئ، د نون سره دا تکونه چې ده که نه، تکونه د تکونه معنا ده تشوي. خو چې دې نون سره یو الف ولګې که نه، د دې معنا ده تاسو دواړه شوئ. نو وګورئ دلته نون سره دا الف لګېدلی دی، د دې معنا ده نو ګینې تاسو دواړه به شئ. دا ګینې معنا نه ده، دا ما د فا وکړه. ګینې تاسو دواړه به شئ. ولا تقربا، تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجرة، دې ونې نه. فتکونا، ګینې تاسو دواړه به شئ من الظالمین. ظالمین د ظالم جمع ده، د ظالم جمع چې ده که نه، د ظالم جمع ظالمین دی. خو وګورئ دلته د ظالمین لفظ استعمال کړی. نو د ظالم معنا سره د ظالم معنا آدم علیه پیغمبر کلم ظالم نشي کېدی، پیغمبر نه کلم ګناه نشي کېدی، کلم ته ګناه نشي کېدی، خو دوکه کېدی شي. ٹھیک شوه. نو دلته شیطان دوکه کړی و، لغزش یې ورکړی و، شیطان خویولی و. ٹھیک شوه. نو دلته کې د ظالم معنا څه ده؟ ظالم معنا باندې ځان پوهه کوي. د ظالم معنا ده ناانصافي، ظلم زیاتې، او کفر، شرک، نفاق. دا د ظالم معنا ده. خو دا ظالم نه دی، دا درې قسمه دي. درې قسمه د ظالم درې معنی دي. یو ظلم هغه که نه، یو ظلم هغه ظلم دی. دا ظلم درې قسمه دی. یو ظلم هغه دی چې انسان د الله په باره کې ظلم وکړي، یعنی الله پاک سره څوک شریک جوړ کړي، د الله پاک انکار وکړي، د الله د پیغمبرانو انکار وکړي، د الله پاک د کتابونو انکار وکړي، د الله پاک د کتابونو توهین وکړي. ٹھیک شوه. نو دغه یو ظلم دغه دی چې انسان د الله په باره کې ظلم وکړي، دا شرک او کفر وغیره. دویم ظلم یو انسان چې په بل انسان ظلم وکړي. لکه یو انسان دی، دا د بل انسان نه په زور زبردستی باندې مال واخلي، یا یو انسان چې دی دا په زور زبردستی دا بل انسان ووخي، یا قتل کی، یا ناانصافي ورسره وکړي، د حد نه تجاوز وکړي. نو دا یو انسان په بل انسان باندې ظلم دی. یو ظلم دا الله د انسان د الله پاک په باره کې ظلم وکړي. دویم ظلم انسان په بل انسان ظلم وکړي. دریم ظلم انسان په خپل ځان ظلم وکړي. نو دلته کې دا دریم ظلم مراد دی. دلته به د ظلم معنا ظلم نه کې، دلته به د ظلم معنا زیاتې یا نقصان کې. چې الله پاک ورته فرمایل ولا تقربا، تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجره، دې ونې ته. فتکونا، ګینې تاسو به دواړه شئ من الظالمین، د زیاتی کوونکو نه، د نقصان کوونکو نه، یا د ظالمینو نه. نو ظالمینو نه مراد، د ظالمانو نه مراد دلته کې هغه ظالم چې په خپل ځان ظلم وکړي، خپل ځان باندې زیاتې وکړي. ظلم ما تاسو ته وي ناانصافۍ ته وایي، زیاتي ته وایي. نو دلته به ته د پیغمبر چې دی که نه هغه ظلم نشي کولی، نعوذ بالله. نو دلته کې د ظلم نه مراد زیاتې دی چې ګورې ته به د خپل نفس باندې، خپل ځان باندې به زیاتې وکړئ. تاسو دواړه به د زیاتي کوونکو نه شئ چې په خپل هغه زیاتي کوونکو نه چې کوم خلک په خپل ځانونو زیاتې کوي. نو دا هغه ته مراد دی. نو وګورئ دا من حرف جر دی او دا ظالمین مجرور دی. نو موږ به اول د مجرور معنی کوو، وروسته به د حرف جر معنی کوو. نو موږ به اوس به داسې ووایو د زیاتی کوونکو نه، داسې به نه کوو، نه د زیاتی کوونکو نه، نه داسې نه، د زیاتی کوونکو نه یا د نقصان کوونکو نه. نو اول به د ظالمین معنی وکړي، وروسته به د من معنی وکړي. د من معنی ده نه، اردو کې وایي سے، اردو کې څه وایي؟ سے. ٹھیک شوه. نو من الظالمین، ظالمین میں سے، زیادتی کرنے والوں میں سے، نقصان کرنے والوں میں سے. ٹھیک شوه چې اردو کې وي. نو فتکونا، یعنې تاسو دواړه به شئ من الظالمین، د زیاتی کوونکو نه، په خپل ځان زیاتی کوونکو نه یا خپل ځان ته نقصان رسونکو نه. دغه ته مراد واخلئ. اوس ګورئ فازل، نو دا ازل فعل دی او د دې فاعل دا شیطان دی.
شیطان وخویول، شیطان وخویول یا شیطان دوکا ورکړه. ازل معنا د دوکا ورکړه، دوکا ورکړه. وخویول لغزش ورکو، نو د رفا معنا مونږ کو نو، او ازل معنا د دوکا ورکړه. هما معنا د هغه دوانو ته، آدم علیه السلام او بیبي حوا له. دا هما معنا سره هغه دوانه، هغه دوانه. نو هغوی دوانو له دوکا ورکړه یا هغوی دوانه وخویول. چا وخویول؟ شیطان وخویول. ټیک شوه؟ شیطان وخویول عنها د هغې نه، یعنی دغه د جنت نه وخویول، د جنت نه د پر اوښکو کې دوکه ورله ورکړه. فاخرج ګورئ نو دلته مفسرین فرمایي که نه، مفسرین فرمایي شیطان دوی څنګه دوکه کړل، د آدم علیه السلام او بیبي حوا یې څنګه دوکه کړل. نو دوکه یې داسې کړه په بل ځای کې په سورې اعراف کې تقریبا 18 19 20 21 22 داسې آیاتونه دي په سورې اعراف 8 سپاره کې. په هلته کې چې دی که نه د شیطان څه وایي د آدم علیه السلام ته، آدم علیه السلام ته شیطان وایي قرآن کې دي فوسوس لهما الشیطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هدينا مخکې ورته وایي وقال ما نهاكما عنها. نو دا شیطان ورته وایي که نه، وایي تاسو الله پاک د دې ونې نه دې دپاره منې کړي یې فتکونه ملکین، که تاسو چېرته دا وخوړه نو تاسو به فرشتې شئ، تاسو دواړه به فرشتې شئ. او تکونه من الخالدین، یا به تاسو دواړه همیشه همیشه په دې جنت کې اوسیږئ. شیطان ورته قسم خوري، قسم وقاسم او شیطان قسم خوړو هما دې دواړو ته، وقاسم هما شیطان دې دواړو ته آدم علیه السلام او بیبي حوا ته قسم خوړو. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، انی بشک زه، شیطان قسم خوړو آدم علیه السلام او بیبي حوا ته چې ګوره زه ستاسو دواړو خیرخوا یم، من الناصحین، زه ستاسو دواړو ته نصیحت کوم، زه ستاسو خیرخوا یم. تاسو دا ونه وخورئ نو تاسو به الله پاک یا فرشتې کی یا به تاسو همیشه همیشه په دې جنت کې پرېږدي. ټیک شوه؟ او په سورې طه کې دي دا شیطان ورته وایي هل ادلکما على شجرة الخلد. دا شیطان ورته هل ادلکما، آیا زه تاسو ته ونه ښیم شجرة الخلد، همیشه پاتې کېدونکې ونه. چې الله پاک د کومې ونې نه منې کړی هغه شیطان ورله نوم کېښودو شجرة الخلد. دا هغه ونه ده چې همیشه به په د دې وجې نه تاسو به جنت کې پاتې کېږئ. شجرة الخلد هل ادلکما على شجرة الخلد، تاسو ته هغه ونه ښیم چې تاسو هغه وخورئ او همیشه په دې جنت کې پاتې شئ. کنه او بیا ورته دا وی چې ستاسو بادشاہي ده نه، ستاسو بادشاہي هغه به زړیږي نه په جنت کې، تاسو به بادشاہان په جنت کې. نو شیطان دا خبرې ورته وکړي نو انسان خو اسم د خبره تیریږي. نو آدم علیه السلام او بیبي حوا چې دا نو هغې بیا دې ته غاړه کېښوده چې زه بس اوس پې وخورو، کیدای شي مونږ الله پاک د دغه ته همیشه په جنت کې پاتې کي او مونږ کېدای شي فرشتې رانه جوړ کړي یا کېدای شي همیشه مونږ په جنت کې پاتې شو. نو دغه ځای کې شیطان دوکه کړل. نو چې دی څنګه اونه وخوړه بس الله پاک ورته حکم وکړو چې تاسو خو ګورئ ما د دې نه منې کړی وئ، نو تاسو زما حکم ونه منلو، زما حکم کې درنه لغزش وشو. ټیک شوه؟ د شیطان تاسو ته ما ویلي مو چې دا ستاسو دشمن دی، دشمن. ټیک شوه؟ خو تاسو نه پته نه لګي ولې هېر شوي وو چې دا شیطان الله پاک ورته وفرمایي چې دا شیطان عدو لکم، دا ستاسو دشمن دی، دشمن. او نو دې ځای کې اوس وایي فازل، نو دا اصل کې دی فازل الشیطانو، شیطان دوکه ورکړه هما هغې دواړو ته، آدم علیه السلام ته او بیبي حوا ته، دې دواړو له شیطان دوکه ورکړه. شیطان وخویول عنها د هغې جنت نه. فاخرج د معنا د نو او اخرج معنا د هغه اوښکل، هغه د شیطان اوښکل هما دې دواړه ویستل مما د هغه نعمتونو نه. دا مما په اصل کې من جمع ما دی، د دې من او ما نه مما جوړ شوی. د دې من معنا نه او ما هغه نعمتونه. نو د شیطان د هغه نعمتونو نه اوښکلو کانا چې هغې دواړه وو، چې
چې هغې دواړه وو فيه په هغې نعمتونو کې په هغه نعمتونو کې د جنت په هغه عیش و عشرت کې د جنت په هغه نعمتونو کې نو شیطان د هغې نه اوښکل نو بیا ورته اوس الله پاک فرمایي وقلنا او مونږ ووې اهبطو تاسو کوشئ تاسو ټول ښکته کوشئ ځمکې ته کوشئ اهبطو علی الارض په ځمکه باندې کوشئ ګورئ اهبطو چې دا د امر صیغه ده په دې کې حکم الله پاک وکړو چې یو کس ته وې چې ته کوشه که نه نو هغې ته به وې اهبط معنا ده ته کوشه اوس چې دوو کسانو ته وې تاسو دواړه کوشئ نو هغې ته به وې اهبطا د طوا سره به الف ولګې اهبطا او چې د دوو نه زیاتو ته وې چې تاسو کوشئ نو هغې دپاره به بیا وایي اهبطو نو ګورئ دلته کې الله پاک صرف اهبط هم ونه وي چې ای آدم علیه السلام صرف ته کوشه یا ای بی بی حوا صرف ته کوزه شه دا هم نه دی ویلي او اهبطا هم نه دی ویلي چې صرف آدم علیه السلام او بی بی حوا دي کوشي دا هم نه دی ویلي الله پاک وفرمیل اهبطو تاسو درې واړه کوشئ آدم علیه السلام بی بی حوا او شیطان ابلیس دا درې واړه الله را کوز کړل یا اهبطو کې چې دی که نه آدم علیه السلام بی بی حوا او د هغې په ملا کې چې الله څومره ذریت تر قیامته پورې ښیو څومره اولاد چې دی د آدم علیه السلام په قیامته پورې راځي دغه ټولو ته حکم وکړو او ورسره شیطان ته مې ووي چې تم کوشه وقلنا او مونږ وویل اهبطو تاسو ټول ښکته کوشئ بعضکم تاسو نه بعضې تاسو کې به بعضې یا تاسو نه ځینې به لبعض د ځنو تاسو کې به بعضې د بعضو عدون دشمنان وي تاسو کې به بعضې د بعضو د لبعضو معنا ده بعضې او کوم معنا ده ستاسو او د لبعض معنا د بعضو د لام معنا وکړه د او د بعض معنا وکړه د بعضو نو تاسو کې به بعضې د بعضو دشمنان وي نو ګورئ یو خو د دې معنا دا شوه چې شیطان به ستاسو د دواړو دشمن وي ٹھیک شوه یا شیطان به ستاسو دواړو چې کم اولاد پیدا کیږي د هغې دشمنان به وي ستاسو به هم دشمنانی په دنیا کې دا شیطان ستاسو او د دې شیطان ستاسو د دواړو او د شیطان دشمنی به وي یا د دې معنی وکړه بعضکم لبعض عدون چې تاسو او ستاسو اولاد د دې دریو واړو به یعنی ستاسو دواړو او ستاسو نه چې کوم اولاد پیدا کیږي د هغه دشمن به شیطان وي شیطان سره به د هغې دشمني وي یا بله ووره درېیمه معنا ووره تاسو کې به ستاسو په اولاد کې به بعضې اولاد د بعضو سره دشمني کوي اوس پې پوه شوئ تاسو کې به بعضې د بعضو سره دشمنان وي یو بل سره به دشمنی وي نو اوس په دنیا کې هم د بعضو خلکو بعضو سره دشمنی ده بعضې خلک یو بل سره دشمنی کوي د انسانانو کې او شیطان خو د ټولو مسلمانانو تر د پیغمبرانو سره د دشمنی ده د هر چا سره هم د دشمنی ده نبی علیه السلام یو ورځ د شیطان نه تپوس وکړو چې ستا په دنیا کې د ټول غټ دشمن څوک دی شیطان نه نبی علیه السلام تپوس وکړو شیطان نه تپوس کوي وایي ای شیطانه ابلیسه ستا په دنیا کې د ټولو نه غټ دشمن څوک دی ورته یا رسول الله تاسو زما د ټولو نه غټ دشمن یې نو پیغمبر د دشمن د شیطان غټ دشمن وي پیغمبر د شیطان ډیر غټ دشمن وي او بیا متقیان پرهیزګاره دا خلک د شیطانانو د شیطان د ابلیس غټ دشمنان دي علما د ابلیس دشمنان دي د شیطان دشمنی د علماو سره ده د طالبانو سره ده د نیکانو خلکو سره ده د منځګزارو خلکو سره ده د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو والا سره ده چا چې کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله شیطان دغه دشمن دی ٹھیک شو جی نو دلته کې اهبطو بعضکم لبعض عدو اهبطو کې الله پاک حکم کوي تاسو کوشئ آدم علیه السلام بیبي حوا او شیطان درې واړه ګورئ د یو کس دپاره اهبط دی د دو دپاره اهبطا دی اهبطا نو الله پاک نه اهبط فرمایلی نه اهبطا فرمایلی بلکې الله پاک فرمایل اهبطو تاسو درې واړه کوشئ یا اهبطو کې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا چې څومره قیامت پورې اولاد راځي هغې هم یاد کړه بیبي حوا او آدم علیه السلام هم یاد کړه او شیطان هم ورسره یاد کړه ٹھیک شو بعضکم لبعض ستاسو نه به بعضې
لبعض د بعضو عدو دشمنان وي، عدو دشمنان بوي، دشمنان بوي. ٹھیک شو. نو ګوره اهبطو کې مفسرینو ابن سعد او اساکر رحمهم الله د حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت کړی دی چې بی بی حوا الله چرته راکوزه کړی و د جنت نه او آدم علیه السلام چرته راکوز کړی. نو فرمای وای بی بی حوا چې ده کنه هغه الله پاک په جده کې راکوزه کړی و. په سعودي کې چې کومه جده ده دا په اصل کې جده ده، جده په عربی کې جده نیاته وای، نیاته. نو آلته کې ورته جده ځکه وای دا ډېر اسعمال شوی، نو ځکه اوس عربو آسان کړی جده ورته وای، جده. نو جده په اصل کې عربی کې نیاته وای، نیاته. نو د بی بی حوا خو د ټول انسانانو نیاده، نو الله پاک په جده کې راکوزه کړی و په سعودي عرب کې چې کومه جده ده. ٹھیک شو. مکې مکرمې سره تقریبا 1 غنټه مزل کې ده. نو بی بی حوا دا الله پاک په جده کې راکوزه کړی و. ابن عباس رضی الله عنهما د دې روایت ته او ابن عباس رضی الله عنه بیا څه فرمایي وای ارض هند د هند چې کومه ځمکه ده یعنی دا اوس نن سبا د ایشیا ده، نو په دې کې سرندیب یو علاقه ده، سرندیب په هغې کې الله پاک آدم علیه السلام راکوز کړی. ٹھیک شو جی. او تفسیر خازن کې نه دی، تفسیر خازن کې هغې کې فرمایلی چې الله پاک بی بی حوا په جده کې راکوزه کړی وه. آدم علیه السلام په سریلنکا کې سرندیب یو غر دی، سرندیب هلته راکوز کړی و. او ابلیس نه دی، ابلیس دا په ایلا علاقه ورته وایي، ایلا دا په دغه کې دی د مصر طرف ته دی، مصر طرف ته غالبا. نو هلته کې الله پاک دا ابلیس راکوز کړی. نو ابلیس هغه ځای کې ایلا مقام باندې او سرندیب سریلنکا کې سرندیب زموږ څو استادان تلي وو تبلیغ کې 7 میاشتو له، نو هغه ځای ته هم کوشي وو چې کوم ځای کې آدم علیه السلام راکوز شوی او اوله خپه یې ایښې وه دا په ځمکه باندې، یعنی په یو غر په سر باندې ایښې وه او هماغه وایي د خپې نشان هم دی او د هلته نه چشمه جاري ده، هلته نه اوبه بهیږي. نو هلته کې چې دغه آدم علیه السلام راکوز شوی و. بی بی حوا هغه بیا په جده کې راکوزه شوی وه. او د دې دواړو ملاقات چې دی که نه، ملاقات دا په میدان عرفات کې شوی و. عرفات معنا را پیژندلو، پیژندل. ٹھیک شو. او آدم علیه السلام او بی بی حوا په مقام عرفات منا او د منا نه پس چې حاجیان چې کله لاړ شي نو اول منا کې شپه کوي، بیا لاړ شي عرفات ته. په عرفات کې ورځ تیری تر ماښامه پورې او بیا د هلته نه مزدلفې ته راځي، مزدلفه کې بیا شپه کوي. نو هغه عرفات میدان ته عرفات ځکه وایي چې بی بی حوا او آدم علیه السلام هلته یو بل پیژندلي وو. هلکه خپل معرفت دی را سره وکړه، خپل تعارف دی را سره وکړه. نو د تعارف نه معرفت جوړ شوی او معرفت نه بیا عرفات جوړ شوی. نو دا عرفات چې دی که نه معنا د یو بل پیژندل. نو بی بی حوا او آدم علیه السلام هغه هلته کې یو بل پیژندلي وو. ٹھیک شوه. نو هغه ځای کې یو داسې یو غر دی، الله دې مونږ ټول بار بوزي. نو هلته په د عرفات میدان کې چې کله انسان ورشي نو هلته کې یو داسې یو دغه غونته کې لګولی دی، یو پیلر غونته یې لګولی دی او هغې ته جبل رحمت وایي، جبل رحمت. نو هغه جبل رحمت باندې د بی بی حوا او د آدم علیه السلام ملاقات شوی و. نو هغې ته جبل رحمت وایي. بل هلته کې سړی ورشي د زړه ته یو سکون میلاویږي، دا زړه بالکل داسې الله پاک یخ کې خوږه یخه ښکلې نرمه هواګانې چلیږي، د انسان دا روح هلته خوشحالیږي. ځکه چې د ارواح هغه زمانه کې ارواح چې څومره دي که نه روحونه، نو دا د بی بی حوا او د آدم علیه السلام د آدم علیه السلام په ملا مبارک کې و که نه او د بی بی حوا په سینه مبارک کې، نو د ارواح ټول هلته کې د یعنی جد امجد چې چارته کې وو نو هلته کې انسان تاسې یو سکون میلاویږي. او هلته الله پاک دعاګانې هم قبلوي د انسانانو. نو دلته ورته الله پاک فرمایي وقلنا او مونږ ووي اهبطو تاسو ټول ښکته کوشئ، یعنې ځمکې ته کوشئ. اهبطو علی الارض، اهبطو علی الارض، تاسو ځمکې ته کوشئ. بعضکم تاسو کې به بعضې لبعض د بعضو، یا تاسو کې به ځنې د ځنو. ٹھیک شوه. خو دا بعضې لږ مشهور دی. نو تاسو کې به بعضې د دې کوم معنا د تاسو او بعضې معنا د بعضو تاسو کې به بعضې د بعضو عدو دشمنان وي. ولکم او ستاسو دپاره به فی الارض ځمکه کې، ولکم د ل معنا ده دپاره
او کوم معنا ده ستاسو نو ستاسو د پاره به فی الارض زمکه کې د فی معنا ده کې او ارض معنا ده زمکه نو اول به موږ د ارض معنا کو وروسته به د فی معنا کو زمکه کې مستقر د اوسېدو ځای ٹھیک شو ومتاع او فایده بوي یا نفع بوي الی حین تر سمودی پوری الی حین د الی معنا د پوری او حین معنا تر سمودی نو اوس په مونږه اول د حین معنا کو ورستو به د الی معنا کو خو لفظي مونږه لیکلي الی تم خپل معنا لیکلي او حین تم خپل معنا لیکلي نور ترتیب او طریقه دار چې اول به د حین معنا کې مونږه ورته وایو د الی ته حرف جر وایو او د حین ته مجرور وایو نو مونږه وایو اول به د مجرور معنا کوي ورستو به د حرف جر معنا کوي ٹھیک شو نو دلته کې اوس مونږ وایو الی حین تر سمودی پوری حین معنا سمودا مقرر وخت یعنی انسان چې دنیا ته بیا راشي نو په دنیا کې به هم څه وخته پورې وي همیشه به په دنیا کې نه وي بیا به انسان د دې دنیا نه رخصتیږي ٹھیک شو یعنی مرګ به پې راځي بیا به قبر ته ځي نو د قبر نه پس به بیا څه وخت پس الله پاک د دغې نه راوچتی ټیک شو نو بیا به د قیامت ورځي بیا به الله پاک د چا د جنت فیصله کوي او د چا به د جهنم فیصله کوي نو الله دې زموږ د جنت فیصله وکړي او الله دې موږ جنت والا اعمال یعنی د جنت والا اعمال څه دي قرآن سره مینه محبت کول او په قرآن ځان پویول نو الله دې موږ ته دغه نعمت را نصیب کړي چې موږ دا د جنت مستحقین جوړ کړي نو دا خو زموږ مختصر تفسیر او ورسره ترجمه و اوس په یو ځل بیا لفظي ترجمه وکړو وقلنا او الله پاک فرمای مونږ اووی وقلنا او مونږ اووی یا آدم اسکن ای آدم علیہ السلام توسیگا انت ته وزوجک او ستا بیبی یعنی بیبی حوا الجنت جنت کی وکلا او تاسو دوانه خوري منها د هغینا یعنی من الجنت د جنتنا اکلن رغدن خپ مړه دلته کې به ور سره اکلن محذوف روباسي اکلن رغدن خپ مړه حیثو چرتنه چې شئتما تاسو دوانه غواړئ ولا تقربا او تاسو دوانه منځ کېږئ هذه الشجره دیونتا فتکونا ګینې تاسو دوانه وشئ من الظالمین د زیاتی کوونکو نه یا د نقصان کوونکو نه فازل نو دوکا ورکړه یا وخویول هما هغه دوانه فازل نو دوکا ورکړه هما هغه دوانو لا یعنی بیبي حوا او آدم علیہ السلام نه الشیطان شیطان دوکا ورکړه شیطان وخویول عنها د هغینا یعنی دا جنت د نعمتونو نه د جنت نه فاخرج نو هغه راوخکل هما هغه دوانه نو شیطان راوخکل هغه دوانه مما د هغه نعمتونو نه کانا چې هغه دوانه وو فيه په هغې کې یعنی په هغه نعمتونو کې او په هغه عیش عشرت کې چې وو نو شیطان د هغې نه راوښکل او په د څه د وجې نه راوښکل چې شیطان ورته هغه خبره وکړه چې تاسو دوانه دا ونه وخورئ نو فتکونا ملکین او تکونا من الخالدین یا به تاسو ملکین شي دوانه به فرشتي شي یا به همیشه په دې جنت کې اوسېږئ او وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دا قسم مرته خوړو چې زه ستاسو ناصح یم زه ستاسو خیر خوا یم داونه وخورئ نو تاسو به جنت دغه بشئ همیشه به په جنت کې اوسېږئ یا تاسو دواړه به ملکین شئ نو مما د هغه نعمتونو نه کانا چې هغه دواړه وو فيه په هغه نعمتونو کې وقلنا او الله پاک اوس بیا فرمایي وقلنا او موږ وویل اهبطوا تاسو ټول ښکته کوشئ تاسو ټول ځمکې ته کوشئ بعضکم ستاسو بعضې به لبعض د بعضو سره عدو دشمنان وي دشمنی کوي یا ستاسو بعضې به د بعضو عدو دشمنان وي ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر د اوسېدو ځای وي تاسو دپاره به په ځمکه کې د اوسېدو ځای وي ومتاع او فایده به وي په دغه ځمکه کې یا نفع به وي ستاسو دپاره په دغه ځمکه کې الی حین تر څه وخته پورې تر څه یو مقرر وخته پورې چې کم وخت به بیا ستاسو باندې مرګ راځي او بیا به د دنیا نه واپس ځئ ٹھیک شوه نو دا زمونږ لفظي ترجمه وه
او ورسره د دې نه مخکې ښه تفسیر هم ورته بیان کو. پورا تحقیقات مې درته په دې کې بیان کړ او محققین علماو اقوال مې درته بیان کړ. نو دا زمونږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.